أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اے مومنانو فرض شوې ده په تاسو باندې روژه لکه څنګه چې فرض شوې وه په هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو، د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د ګناهونو نه، تقوادار شئ، پرهیزګار شئ. ایاما معدودات یو څو ورځې د شمار، پس هغه څوک چې په تاسو کې مریض یا په سفر باندې نو په هغه باندې لازم دی شمار د نورو ورځو. هغه کسان چې هغو طاقت لري د روژې نو فدیه ورکول دي په هغه باندې طعام د مسکینه، یا هغه کسان چې هغو طاقت نه لري نو په هغه باندې فدیه ده د خوراک د مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پس هغه څوک چې په خپلې خوشحالۍ سره وکړي د نیکۍ کار نو دا د ده لپاره غوره دی. او که تاسو روژه ونیسئ دا خبره ستاسو لپاره غوره ده ان کنتم تعلمون، که چېرته تاسو پوهیږئ پوه. ربط د دې د مخکې سردار دی چې مخکې د دې نه مخکې د وصیت حکم بیان شو، او د هغې نه مخکې د قصاص حکم و، او د هغې نه مخکې ابواب البر د نیکۍ کارونه و، په هغې کې یو ایمان بیان شو، او دویم مونځ، دریم زکات، او د هغې نه مخکې چې کوم دی د حج مسایل ذکر شوي. نو ایمانیات او اهم کارونه چې کوم دي هغه دغه دي. اول سړی مسلمان شي، بیا وروسته د هغې نه مونځ دی، بیا زکات، بیا حج. نو اوس د روژې احکامات بیانوي. روژه دا پاتې شوې وه، اوس د دې ځای نه د روژې احکامات بیانېږي. نو فرمایي چې مسلمانانو په تاسو باندې روژه فرض شوې ده لکه څنګه چې په مخکنو کسانو باندې فرض شوې وه. او د دې فایده دا ده چې تاسو تقوادار شئ. یو څو ورځې د شمار دي چې هغه 30 ورځې دي، یوه میاشته. نو صوم چې کوم دی هغه امساک ته ویلی کېږي، ورکاوېدل او بچ کول د دې په معنا باندې راځي. او په اصطلاح د شرع کې د خوراک، څښاک او د مباشرت نه ځان منع کول دا روژه ده، په شرط د دې چې د طلوع فجر نه راواخله تر غروب آفتاب پورې مسلسل وي، او نیت پکې هم د روژې وي. نو د دې وجې نه که د لمر د پرېوتو نه 1 منټ مخکې هم چا څه وخوړل وڅښل، روژه ختمه. دغه رنګې که د دې ټولو څیزونو نه خو پرهیز وکړي، خوراک څښاک نه کوي، د خپلې بیبي سره میلاویږي نه، خو نیت د روژې نه وي، نو دا روژه ونه شوه، نیت پکې هم لازمي دی. روژه اهم ستن ده د دینه. د دین هغه آبادي چې ده هغه په یو څو ستنو باندې ولاړه ده. په هغې کې یو ستن چې ده یو شعیره، هغه روژه ده. نو دا په مخکنو امتونو باندې هم فرض شوې وه. یوازې په دې امت باندې نه ده بلکې مخکنو امتونو باندې هم فرض وه. نو د دې اهمیت بیان کړو چې دا روژه ډېر اهم شی دی، دا د پخوانه ده. دویم دا دی چې په دې کې دلجویي هم وشوه د دې موجوده امت د مسلمانانو، چې اگر چې دا کار سخت دی، د مشقت دی، خو مخکنو خلقو هم دا مشقت پورته کړی دی، او دا یو طبیعي خبره ده چې کله مشقت او تکلیف عام شي، یعنی په یو تکلیف کې عام خلق مبتلا شي، نو دغه تکلیف بیا اسانیږي، آسان شي.
نو دا فرض شوي ده په تاسو باندې لکه څنګه چې په مخکنو امتونو باندې فرض شوي وه الذین من قبلکم هغه کسان چې ستاسو نه مخکې وو نو دا عام دی د آدم علیه السلام نه راواخله تر آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې په ټولو شریعتونو کې دا روژه وه نو د دې نه دا معلومه شوه چې لکه څنګه چې د مانځه نه یو شریعت خالی نه دی تېروتی یو امت خالی نه دی تېروتی نو دغه شانتې روژه هم په هر شریعت کې دا فرض وه نو په ټولو امتونو کې بعضو د دې من قبلکم نه مراد هغه نسوارا اخیستي دي لکه څنګه چې دا فرض شوي ستاسو نه مخکې په نسواراو باندې دا به طور تفصیل د مثال په طور باندې ذکر کړي دي دا د نورو امتونو نه نفي نه کوي چې په نورو نه و فرض شوي یوازې په دې نسواراو باندې فرض شوه دا په ټولو فرض وه آدم علیه السلام نه راواخله تر دې وخته پورې خو دا ده چې دا روژې چې فرض وي په هغو باندې نو په ټولو حالاتو کې په ټولو صفاتو سره دا د مسلمانانو د روژو برابر وي نو دا لازمي نه ده د روژو تعداد د روژو د اوقاتو تحدید او کومې روژې به نشي نو په دې امورو کې اختلاف شوی دی په چا باندې زیاتې په چا باندې کمې د وخت چې کوم دی هغه هم دغه شانتې چې د چا وخت لږ اوږد د چا په کم وخت کې نیولې د تعداد خبره وه چې څومره روژې په هغو باندې فرض وي په دوی باندې څومره فرض دي نو سوارو چې کوم دی په هغو باندې هم یو روژې یو میاشت روژې فرض وي یو میاشت هغو به لګېدل د دې روژې میاشت په چې راغله نو په هغې کې به یې نه نیولې خو ځان نه ټایم مقرر کړی و په سپرلي کې به یې نیولې دا موسم ښه دی په دې سپرلي کې نو په دغه ټایم کې به یې نیولې نو بیا به یې هغې عوض ویسته نو 10 ورځې هغه به یې ونیولې او 20 به پسې د ځانه هغه کړې بعضې وایي چې بادشاهان و هغه یو بادشاه نظر منلی و چې زه به که ښه شومه بیماري وته نو زه به بیا روژې نسم بیا وایي چې دا 3 بجو پسې یا خلکو مشوره وکړو دا 3 بجو پسې موږ سیوا کړو یو لږ شوې نو 40 جوړ کړې بعضې وایي چې نه دا 20 روژې دو پسې سیوا کړ وي میاشت په فرض وي او دا 20 پسې دو د ټایم د وجې نه چې دا موږ ته سهولت میلاو شو په سپرلي کې دا موسم ښه په دغه ټایم کې موږ ونیوې نو 50 روژې به یې نیولې نو د روژو هغه فایده بیانوي چې لعلکم تتقون دا د دې لپاره دی چې تاسو کې تقوا پیدا شي نو د تقوا په حاصلولو کې د روژې ډېر غټ دخل دی ځکه په روژې سره خواهشات قابو کیږي او دغه د تقوا بنیاد دی چې خواهشات د سړي قابو شي دی تقوادار شو چې هر کار په خپل خواهش باندې کوي دا سړی متقي نه نو فمن کان منکم مریضا پس هغه څوک چې په تاسو کې مریض وي بیمار وي د روژې نیولو هغه قابل نه وي ناقابل برداشت تکلیف ورته رسي یا د بیمارۍ د زیاتېدو هغه خطره نو په هغه باندې چې کوم دی شمار د نورو ورځ دی څومره روژې چې ده وخوړې ده هغې امره روژې به نورې ونسي که 2 یې خوړلي دي نو بیا به وروستو 2 نسي او که 10 یې خوړلي دي 10 به نسي که ټوله میاشت چې کوم دی بیمار و او نه یې شوه نیولی نو یو میاشت روژې به بیا ونسي ځکه الله فرمایي ولا یرید بکم العسره لږ وروستو راځي الله پاک په تاسو باندې سختي نه غواړي تاسو ته اساني پیدا کړ ده چې څوک روژه دې وی شي ودې نسي که نه شي نیوی نه دې نسي څوک په ولاړې باندې لمونځ کولی شي په ولاړې دې کوي په ولاړې نه شي کولی په ناستې دې کوي په ناستې نه شي کولی په ملاستې دې کوي خو پرېږدي دي نه نو دغه مسله د دې روژې هم ده خو چې چاته یو ډاکټر ووایي یو مریض ته چې ته به روژې خورې مه نسه نو دغه په هغې کې 3 شرطونه دي یو شرط دا دی چې دا ډاکټر به مسلمان وي دویم شرط دا دی چې دا په خپله به دا ډاکټر د صوم او د صلات پابند وي په خپله به دې روژې نیسي او لمونځ به کوي مسلمان به کافر که ورته وویل نو کافر په قول باندې اعتبار نه دی پکاره هغه په خپله نه نیسي نو په دې بل باندې هم خوروي
نو دا هغه خبره به نه منل کېږي. مسلمان ډاکټر به چې په خپله د هغه صوم صلات پابند نو هغه ووایي چاته چې منه شه تا ته تکلیف رسي ګردې دې خرابېږي یا نور څه تکلیف نو بیا په هغه وخت کې دی نه نسي او چې هغه په خپله نه نسي هغه مسلمان دی روژې نه نسي مونځ نه کوي نو د هغه خبر لم اعتبار نشي هغه به نه مني. دریم دا دی چې دا ماهر او حاذق ډاکټر دی هسې نه چې د پلار نیکۍ چېرته حکیم او ډاکټر پاتې شوی یو څو بوتلې راوړ دي هغه په المارۍ کې ښودي دي بیا چې څوک راځي جو هغه له دغه بوتلګۍ ورکوي وایي ځه دغسې نه دی به مستند ډاکټر کوي مستند د هغه سره به ډګري یې خامخا ډیپلومه به یو سره هسې نه په لارې کوڅو کې خلک راسي هغه وایي زه حکیم یم که نه بیا چې چاته وایي ته روژه خورا ما ته اجازت درکړم نو دغسې اجازت نه کېږي ګورې نو دغه درې شرطونه دي. دویم او علی سفرین یا تاسو په سفر کې نو بیا روژه خوړی شئ تاسو ته اجازت دی. نو سفر چې کوم دی دلته ذکر نه دی کړی چې څومره سفر مراد دی. نو عام سفر نه دی چې د کور نه ووته 2-3 میله کې دی لاړه جو بیا ویې شیره دا خو ډېره سخته ګرمي ده جو راځه په دې کوټ یا په دې منګلور خوا کې جو نه روژه یې ماته کړه اوبه یې اوس کړې نه همدغسې نه دا به تقریبا 3 منزله مسافت دی چې هغه پیاده سړی چې کوم دی په اسانۍ سره په 3 ورځو کې قطع کوي هغه سفر چې پکې چای ډوډۍ هم کوي لږې سارېږي دمه پکې هم کوي او بیا چې کوم دی روانېږي دغسې د 3 ورځو سفر یي. د هغې نه فقهاو چې میلونو ته اچول دی نو هغه میل چې کوم دی هغه 48 میل دی 78 کیلومتره یا د هغې نه لږ سیوا د دې نه 4 برید راځي 4 برید لږ سیوا دا چې 98-99 کیلومتر دا فاصله ده. نن سبا مفتیان په دغه باندې فتوا ورکوي په دې 78 باندې نه ورکوي زیات احتیاط تحقیق چې کړ نو هغه بیا دغه شان چې دومره فاصله وي نو چې د دې نه کم نو په هغې کې هغې کې به نه خوري. نو او علی سفرین تاسو په سفر کې نو تاسو د رخصت مستحق نو په هغې کې بیا سړی مونځ هم نیمګړی کولی شي د 4 رکعاتو په ځای باندې 2 رکعاته او روژې اجازت هم درته دی روژه ماتولی شي روژه نسی نو په دا هم ښه ده چې روژه نسی په دې سفر کې نو هم اجازت دی. مانځه کې مسله دا ده چې مونځ پوره کوي نو د امام صاحب په نسبت باندې دا سړی ګناهګارېږي ځکه حدیث کې راځي چې دا د خدای طرف نه میلمستیا ده دا میلمستیا قبوله کوي نو پوره مونځ به نه کوي 2 رکعاته د 4 رکعاتو مونځ په ځای باندې به 2 رکعاته کوي او که پوره یې وکړو نو دی ګناهګار دی. او روژه چې کوم دی که دی نسي نو نیوی شي او که نه نسي په سفر کې دا شانتې 90-100 کیلومتر لار ده او په هغې کې د روژه خوړه نو خوري دي. نبي علیه السلام نه دا ثابت دی هغه په سفر کې روژه خوړلې هم ده او نیولې هم ده. هغه به پوره کوي مقامي دغه امام مقیم چې کوم دی په هغه پسې چې مونځ کوي هغه به بیا پوره کوي خو که ځانه کوي نو نیمګړی به کوي. نو نبي علیه السلام چې کوم دی سفر کوه قدید یو مقام دی هغې ته چې ورسېده نو صحابه کرام روژه وه نو چې وایي کتل هغه ډېر سخت دغه و تږي شوي وو صحابه کرام ماسپښین د وروستو ټایم نبي علیه السلام یو اوبه راوړه هغه وڅښه دی ماته کوي روژه ځکه چې دا سړی تږی شي او د عربو ګرمي دا سرې شګي نو په هغې کې سړی خرابېږي نو ماته یې کړه نو اجازت شته نو که نسي جو طاقت یې و ودې نسي نن سبا خو سفر چې کوم دی د سهولت یي که نه خو دا سفر چې دی دغه فاصله دا که پیاده وي او که په ته موټر کې ځي او که په بل ګاډي کې ځي او که په جهاز کې ځي دقه یو شی دی چې جهاز کې ته لاړې یو څو منټه پرې ولګېده بل ځای ته ورسېدې پېښور ته هلته چې کوم دی هغه ته مسافر یې بیا ماتولی شي دا نه ده چې زه په جهاز کې راغلم یو 2 منټه پرېږېدلی نو که ماته یې تا دغه اجازت دی خو دا ده چې مسافر به څنګه دی دی به څو ورځو په سفر باندې دی تللی نو 15 ورځې چې کوم ځای کې د قیام اراده ده یا د 15 ورځو نه زیاته
نو هلته بیا دی مقیم دی او که د دې نه په کمه اراده یو ځای کې نو بیا دی مسافر دی نو په لارې به منځونه هم نیمګړي کوي او دغه رنګې روژې چې کوم دی هغه خوري نو دته اجازت دی نو کومې روژې چې د وخوړې په حالت د مرض کې یا په حالت د سفر کې نو فعدة من ایام اخر د دې چې کوم دی هغه شمار به راګرځئ نور روژې به د هغه په هغه باندې لازم وي بیا پرله پسې چې کوم دی هغه نشتی چې پرله پسې به نشي یا د رمضان المبارک هغه ابتدایي 10 ورځې روژې چې کوم دی هغه قضا راوړي نو دی پکې نیت پکې د 10 ورځې وکړي چې د هغه 10 ورځې روژه زه واپس قضا راوړم یا د 9 دم ټیک ده او یا جدا جدا نشي مسلسل پکې دا قید نشته چې لګاتار به نشي لګاتار نه او دغه شمار پوره کول دی 10 روژې پاتې شوي هغه 10 روژې هغه به نشي چې بیا په یو پرله پسې نشي او که په منځ کې خوري او دغه شانتې نشي یوه ونیوله بیا بله یې وخوړه بیا بله ونیوه یا یوه یې ونیوله بیا 2-3 ورځې پکې چوټي وکړه بیا بله ونیوه دغه شمار چې دغه پوره کوي بعضې داسې دي چې په هغې کې لګاتار مسلسل دي لکه کفاره د زهار شوه یا د قسم روژې دي 3 ورځې پرله پسې که هغه ونیوې منځ کې وخوړه دا به بیا د سره کوي وعلى الذين يطيقونه وفا کسانو باندې چې هغه طاقت لري د روژې نو په هغو باندې فدیه ده څوک چې طاقت د روژې لري نو فدیه ده طعام د مسکینان له به خوراک ورکوي د یوې روژې چې کوم دی هغه کفاره فدیه هغه د نیم اوږې چې کوم دی هغه غنم دی نیم اوږې تقریبا 2 کیلو یا یو سودانې پې د پاسه 2 کیلو غنمه دا به ورکوي نو دلته دا ابتدایي د اسلام ابتدایي حکم دی چې یو سړی طاقت لري د روژې او روژه نه نسي نو دی د فدیه ورکوي او دا په ابتدا د اسلام کې دغه شانتې لکه څنګه چې په د مانځه کې تبدیلیان راغلي دي نو دغه شانتې په د روژه کې هم تبدیلیان راغلي دي تغیرات پکې راغلي دي نبی علیہ السلام چې مدینه منورې ته لاړ نو په هره میاشت کې به 3 ورځې لکه روژه نیوله او یو عاشورا د آسان 10مه دا روژه به یې نیوله د هغې نه وروستو بیا د رمضان میاشت فرض شوه کتب علیکم الصیام په تاسو باندې روژه فرض شوه خو بیا هم اختیار و خلقو ته که تاسو روژه نسئ نو نسئ او که نه نسئ د هغې په ځای فدیه ورکوئ لکه په دې آیت کې چې دی وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین کوم کسان چې طاقت د روژې لري هغه د فدیه ورکړي طعام مسکین ته نیم اوږې خوراک نیم اوږې په مقدار باندې نو د هغې نه چې کوم دی نن سبا 300 روپۍ راځي 300 روپۍ نو دا بله تبدیلي پکې دا وه چې یو سړی به چې اوده شو او بیا به ویښ شو د هغه اوده کېدو نه وروستو هغه بیا خوراک څښاک نه شو کولی نو خلکو ته ډېر سخت تکلیف و د خپلې بیبي د دې سره نه شو ملاوېدی نو وروستو په هغې کې تبدیلي راغله دا حکم نازل شو احل لکم لیلة الصیام الرفث تاسو دپاره د رمضان په شپه کې د روژې په شپه کې چې کوم دی هغه ملاوېدل د خپل بیبي سره یا خوراک څښاک دا جایز دي دا کوئ دغه تبدیلي پکې راغل ده او بعضې چې دا نسخ نه مني دا اول دا حکم و بیا وروستو چې کوم دی دا حکم منسوخ شو په کوم آیت باندې لږ وروستو په بل آیت باندې چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه پس هغه څوک چې هغه د میاشتې ته حاضر شو نو هغه د خامخا روژه نیسي وروستو دغه حکم راغی نو په هغې باندې دا حکم منسوخ شو نو بیا روژه لازمي شوه اول اختیار او د هغې نه وروستو بیا روژه لازمي وګرځېده نو بیا فدیه به نه ورکوي فدیه به هغه سړی ورکوي چې بیمار نشي وي یا په سفر کې هغه به فدیه ورکوي او یا چې کوم دی هغه شیخ فانی بوډا سړی یا بوډۍ ښځی هغه روژې نشي نیولی نو هغو به فدیه ورکوي دا حکم د هغو دپاره پاتې شو کوم چې ځوانان دي نو هغو به روژه نسي بس روژه فرض شوه څوک چې دې میاشتې د حاضر شو نو هغه به روژه نسي لږ وروستو دا حکم را روان دی
نو فدیه به څو ورکوي؟ نو فدیه دغه ده هغه نیم اوږې غنم یا د هغې قیمته نه هغه پاوکم 2 سیره یا تقریبا 2 کیلو یو 100 ګرامه پلا پاسه دغه دا به ورکوي. بیا د دې دا فدیه چې ورکوي نو دا د یوې روژې فدیه نو دا به نیمګړې کوي نه یو سړي دې ورکوي چې هغه پسې کار وشي او دا ټولې چې راځي یو سړي له ورکوي نو بعضې علما وایي چې یو له دې نه ورکوي جدا جدا له ورکوي او بعضې وایي چې نه که یو سړي له ورکوي فقیر یې هغه له هم ورکولی شي په دې کې خبره نشته. اوس که یو سړی داسې چې د هغه فدیه طاقت هم نه وي روژه هم خوړل ده او فدیه هم نشي ورکولی نو دی به صرف استغفار کوي او په زړه کې به نیت وکړي چې کله زما لاس بر شو نو هله به زه دا فدیه ادا کوم. اوس چې دی استغفار کوي د الله بخښنه غواړي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ای مسلمانانو فرض شوې ده په تاسو باندې روژه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوې په هغه کسانو چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون د دې لپاره تاسو ویریږئ د الله نه. ایاما معدودات ورځې دي شمارنده فمن کان منکم مریضا پس هغه څوک چې په تاسو کې مریض یو علی سفرین یا په سفر کې فعدة من ایام اخر په هغه باندې شمار دی د نورو ورځو څومره روژې چې د خوړل دی هغه به بیا واپس قضا راګرځوي. وعلى الذين يطيقونه په هغه کسانو باندې چې طاقت د روژې لري فدیة طعام مسکینه نو په هغه باندې فدیه د طعام د مسکین چې هغه نیم اوږې غنم یا د هغې په مقدار باندې قیمت دی هغه به ورکوي بیګا سبا بسکیټ د خوراک ورکول دي یا دغه تقریبا د هغې نه 300 روپۍ جوړېږي. نو دا هغه کسان چې هغو نسخ مني چې اول دا حکم تدریجي چې دا خلق د دې روژې سره عادت شي که څوک نسي دي که څوک نه نسي نه دي نسي فدیه دې ورکوي. بیا وروسته دا حکم منسوخ شو په دې آیت باندې چې چا باندې روژه د روژې میاشت راغله نو هغه به خامخا روژه نسي فلیصمه په هغې باندې منسوخ شو. څوک چې دا نسخ نه مني نو هغه وایي چې دلته لا پکې پټ دی وعلى الذین لا یطیقونه فدیة طعام مسکین په هغه کسانو باندې چې هغه طاقت نه لري د روژې نه لري لا یطیقونه نو په هغه باندې فدیه د طعام د مسکینه. او دریم توجیه پکې دا هم ده چې یطیقونه اطاق یطیق طاقتا دا باب افعال دی په دې کې دا حمزه چې ده د سلب ماخذ لپاره ده نو دې خپله معنا دغه ده چې څوک طاقت نه لري په هغه کسانو باندې چې طاقت نه لري نو په هغه باندې فدیه د طعام د مسکینه. فبل تطوع خیرا پس هغه سړی چې وکړي یو د نیکۍ کار په خپلې خوشحالۍ باندې فهو خیر له نو دا د ده لپاره غوره دی چې دی فدیه کې زیادت کوي یا ډېرو مسکینان له ورکوي او په خپلې خوشحالۍ باندې یو نیکۍ کار وکړو نو دا د ده لپاره غوره ده ښه کار دی. وان تصوموا خیر لکم او که تاسو روژه نسئ نو دا ستاسو لپاره غوره ده ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ. ربنا ظلمنا نفسنا